الحمدلله تاسو اکثر علما یې طالبان یې او که کم در کې علما هم نه دي خو د علماو په ناسته باندې هوښیاران عوام ته جوړ شوي دي د علماو دا مجلس داسې وي چې د دوی معیت د دوی صحبت که سړی امیم وي خو د هغه نه نیم ملا جوړوي زمونږ دا علما یو قصه کوي المستطرف فی کل فن مستظرف یو کتاب دی هغه عجایبات راخلي هغه وایي چې یو امی سړی و یو ځل د علماو د طالبانو درس ته راغی نو چېرته هدایه شریفي درس شروع دی او د امی سړی هم پکې کېناسته او دا درس هم بیخي اخري ته رسېدلی دی نو بس هغه د خنثی مشکل بحث شروع دی نو د امی سړي پکې دا خنثی مشکل یاد که چې دا هم ګینې یو شی دی او دا ټکی هم یاد که نو بیا بله ورځ د وخت باچا اعلان وکړه چې چا ما ته داسې تحفه راوړه چې هغه تحفه زما دربار کې نه وي او د زما باغ کې هم نه وي نو هغه ته به ډېر غټ انعامونه ورکم نو هر چا یو شی بل شی راوړه خو خادمانو نه به یې تپوس کوو چې دا شته لنګر کې وي دا خو شته دی وي دا واپس کوي دی امي سړي چې د یوه ورځ صحبت د علماو یې کړی دی د چېرته مایي ونیو مایي په اوبو کې واچو خلطه کې ژوندی مایي دی او باچا ته یې کېښود او ما دا تحفه کې راوړې هغه چې خادم نه تپوس وکړه چې موږ سره ډېر ډنډونو کې مایي نشته دی وی یاره باچا صاحب مایي نشته دی دا انعام ده وګټه دا انعام ورکه ورته خو ډېر غټ انعام یې د امي سړي ته ورکه امي چې کله د دربار د باچا نه ووته نو وزیر ورته وی چې باچا ډېر دوکه شوې دا خو د ټول 10 روپو مایي نه دی او تا ورباندې ملغلرې ورکړي دا دې څه چلو وی سړي انعام ګټلی و که اوس څه چلو کما وی یاره که اجازت یې ده نه به یو تپوس وکړو دا سړی به راګیر کړو دا ملغلرې به ترې بیا واخلو وی راوی غواړئ چې کېناسته بادشاه ورته وایي چې تا خو یو مایي راوړی دی او دا یو مایي خو نسل نه زیاتېږي دا دې نر راوړی که ښځه دې راوړې که دا نر یې دې سره ښځه راوړه او که دا ښځه یې دې سره نر راوړه او ګینې یو نه قبلو دا خو نسل نه زیاتېږي مونږ ته واپس ملغلرې راکړه نو ده خو هلته د علماو مجلس کړی و که نه دی ورته وایي بادشاه صاحب دا خنثی مشکل دی بادشاه په دې جواب نورې ملغلرې م ورکړي یاره وایي داسې جواب دې وکړه چې ځه وزیر ورته وایي چې تا خو تا څه چل دی وکړه خزانه دې ټوله ختمه کړه موږ هغې په غموړو تا نورې ورکړې ورته وایي نو څه چل مې کړې جواب یې عجیبه جواب راکړه ویې نه داسې وکړه چې ما ته یې پرېږده دا سړی زه راګیروم او دنه زه پیسې اخلم دا شي نه تی بیا اخلم ویې زه نو زما خو پې وس نه کېږي نو ستا خوښه د اجازت پاس سور شو امي سړی دشته کې روان دی راګیر یې کړې د باچا خزانې وړل داسې اسان کار نه دی ورېږه تپوسونه به کوم جواب به راکړې ویې ډېره ښه ده پاس سور دی دا وزیر او هغه په ځمکه دی چې تپوس څنګه کوي وی ګور هر کار به کوي خو د عرف د اصولو نه به وځي نه وی څنګه وی چې کم څوک سوال کوي هغه تحت وي او چې څوک جواب ورکوي مفتی هغه په عرف کې فوق وي نو زه به ستا په دیاس کښېنم او ته به لاندې ودرېږې نو بیا به خبره کوو وی صحیح ده پاس باندې د امي سړی کېناسته صحبت د علماو کې ته دومره هوښیار سړی جوړ شو چې کېناسته نو لاندې هغه ورته وایي چې وایه سوال کوه د بره نه ورته وایي وی د اسمان ستورو تعداد څومره دی که صحیح جواب دې راکړه راته ښه ده ګینې ملغلرې به واپس راکړه وی ښه داس نه راکوز شو هلته شګې وې د شګو نه یې دا لمن ډکه کړه نصیب پاک ځي کې ورته واچوله وی دا شماره د اسمان ستوري چې د دې نه یو کم دی او نه زیات دی دا شماره وی یو دویم سوال مې دی وی دویم څه دی وی دې ټولې دنیا منځ به راته ښایي هغه پوه شو امي سړی چې دا وزیر خو اساسې ګیرول کوي وزیر دی خو کمقل سوالونه کوي دا اوس د جواب هغه ورته وي چې داسې خبر ده دا زما دا اس باندې چې سور یم د دې دا د خپو دا مین چې دی دا د ټولې دنیا وسط دی او که ته وایې چې وسط نه دی نو پیته پسې راواخله داسې هم ګز که داسې هم ګز که چې نه و بیا زه بېرته دا ملغلرې در کوم در نه زه در نه لاړم ته دا شګې م شماره او دا ځمکه م کچ کوه بیا چې کله زه خطا شم او زما سوال غلط و بیا به جواب در کړم داسې تې لاړ هسې م تې بول د علماو الحمدلله ټول علما یې طالبان یې که کم یو در کې امي ناست دی د علماو په معیت هغه نیم عالم ګرځېدلی هم پوه شوی